أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. دنروان دی آیات شریفی آخر کے دا ذکر شیئو ایک اللہ غارتا واپس کی دل دی اللہ تبا دغا مورزین کہ سرد اوریدد ہر قسم دلائلنا او دا اللہ دا کامل شہادت کولنا باوجود ہاں دی اعراض کئی پزائد ایمان راڑلو نو گویا دا چه دا چان اعراض کئی حق دا سے ذات تے چه دا حق دا پارا دا حق دا وکم پا اسمانون و ازمکو کے تمام مخلوق تابیدی او دیتن اعراض کئی چه دی اعراض کئی خود دی دا مطلب دے چه حق ذات چه مالک دا اسمانون و ازمکو دے معبود دا غی دا طول دے مطبوع دا غی دا طول دے ادے بیواز زان لدا غد دین نبل دین طلب گئی نو داد انسانی فیصلیب سر پزان پیرزو دا او سرد دی چه حقیقات تبدی واپس کی ہوں کرے کہ گمان دا غد دین نسیوا نور دینو نطلب گئی چه غد دین اسلام دین توحید دے حقین دی اعراض گئی ازان لدا غین نور دین طلب گئی نو یاد دی اسا تھی حق ذات تبدی واپس کی گی جو واپس کی گی داغا پا مخصی چه محاسبہ شروع شی مخلوق زمابے آئین قانون دا تمادر لے گلے ہو تاسو میں پزان گواہ کری ہوئی چه تاسو تکم نبی راشی حق بانی با ایمان را لئی داغا تصدیق بکوئی تاسو مان سر پدے اقرارم کڑے ہو تاسو میں شاہدان کری ہوئی زود سر پدے خبر شاہدن بیا تاسو سنگ اعراض کاؤ دغا محشر دغا منظر را روان دی نو بہرحال آخری آیات کے دعوی نشیو چه دغی ذات تبا دغا مخلوق موردین بیا واپس کی گی نو دغی مسئلہ خوچ دا باغی سر دا اللہ مخطرازی لیکن داغید دی نظرین خلاف ایز ما حبیبا توتعوایا دا اللہ مخط زمن کا جودعال حاضری دل دی نو بس نمخو پا حق ذات ایمان دے او صرف پا حق سر چه حق من بانی سنازل کردی چه قرآن دے ازمن نمخ دے چه کمو انبیاء بانی آسمانی کتابون صحائب ہدایات نازل شوی دی زمن پدی ایمان دے چه غطول حقو منگا داغی پا حقانیت کی سکسم دا فرض نکو نو گویا
چې د هغه په ذات زمونږ ایمان دی هغه څوک د هدایاتو دپاره رالیږلي دي موږ په هغې ټولو باندې د حقانیت ایمان دی نو گویا د دې عمل سره چې کله زمونږ الله ته واپسي وشي نو د الله په مخ کې بس د کامیابۍ اوس دښته یو لار پاتې شوې ده او د دې نه سیوا د هغې ذات په مخ کې چې پیشي وشي بله لار نشته سیوا د دې ایمان نه کوم چې د هغه د طرف نه مطلوب و چې نبي به یې رالیږو نو هغه به برحق و چې نبي له به یې کوم هدایات او کلام ورکو هغه به برحق و نو په دغې ټولو باندې د حقانیت ایمان دا د الله په مخ کې د ودرېدو د ټولو نه لویه ذریعه د کامیابۍ ده چې د الله رالیږلي شوو کتابونه انبیاو باندې ایمان دی اوس فروعي مسایل د هر نبي د وخت ځان لدي خو اصولي مسائل څه چې دي نو هغه به هر مؤمن د حضرت آدم نه راواخلئ تر جناب محمد صلی الله علیه وسلم پورې چې څه نازل شوي دي هغه ټول په اصولي اسبابو کې یو شان دي نو چې یو شان دي نو ایمان به هم په ټولو باندې یو شان ډاډر غواړي د بعضې فرقو باطله او په شانته نه چې فلانکې زمونږ نبي دی په هغه به ایمان راړو او په نورو نه راړو فلانکې زمونږ کتاب دی نو هغه به منو د هغې نه سیوا موږ نور څه نه منو دا خلق دی دغه منظر را یاد کړي چې د هغې مخې ته به دی واپس شي چې د دې به څه حشري زه د هغې مسله په ځای پرېږدي تاسو خپل طرف نه دغې خلکو مخکې دا اعلان وکړئ قولو وایه نبي علیه السلام دی ته چې دی اوري آمنا بالله من ایمان راوړی دی په الله باندې وما انزل علینا او په هغه سره چې نازل کړی شوي دي په موږ چې قرآن مجید دی او ما انزل علی ابراهیم او په هغه صحیفو لسو وغیره چې نازل کړی شوي وي په حضرت ابراهیم علیه السلام نو په هغې زمونږ ایمان دی چې هغه او وخت کې حق وي او منزل من الله وي وإسماعیل وإسحاق ويعقوب والأسباط امن ایمان راوړ دی په هغه څه باندې چې نازل کړی شوی په حضرت اسماعیل دا د حضرت ابراهیم زوی دی وإسحاق او په هغه څه چې نازل کړی شوی په حضرت اسحاق دا د ابراهیم علیه السلام بل زوی دی ويعقوب او په هغه څه باندې موږ ایمان راوړ دی چې نازل کړی شوی په حضرت یعقوب علیه السلام دا د حضرت ابراهیم نسې دی د حضرت اسحاق زوی دی نو موږ په دې ټولو او په دې چې څه نازل شوي زموږ په ټولو باندې ایمان دی والاسباط او په اولاد د هغوی چې د هغوی په اولاد کې څومره نبیان علیهم السلام راغلي دي څومره هغوی ته هدایات راغلي دي ته ووایه زموږ په ټولو باندې ایمان چې هغه منزل من الله وما اوتي موسی وعیسی اته ووایه چې موږ ایمان راوړی په هغه څه باندې چې ورکړی شوي حضرت موسی ته او حضرت عیسی ته حضرت موسی ته د تورات نه مخکې صحائف ورکړی شو بیا ورته تورات ورکړی شو وعیسی او په هغه څه باندې چې نازل کړی شو په حضرت عیسی چې هغه د هغه کتاب انجیل دی والنبیون من بعدهم بیا د هغې نه وروستو په دې بني اسرائیل کې 4,000 انبیا علیهم السلام راغلي دي نو د چا چا نوم به اخلي خو اجمالي خبره ده ته ورته ووایه چې موږ ایمان راوړی په تمام هغه نبیانو باندې چې د رب د هغې ته څه وو نو په هغې ټولو موږ ایمان راوړی ایمان څنګه لکه د بعضې فرقو باطله او د یهودو نصاراو په شانته نه چې فرق کوي چې په موږ کوم نازل دی نو هغه منو د هغې نه سیوا چې دی هغه موږ نه منو چې زموږ کوم نبي دی نو هغه به منو او نور نه منو نو ته ووایه موږ داسې ایمان او عقیده نه لرو بلکې لا نفرق بین احد منهم موږ فرق نه کوو په منځ د یو د هغې کې په ایمان د ځنو باندې او په نه ایمان د ځنو باندې لکه بعضې فرقې باطله یهود نصارا دي د هغې په شانته نه یو او نحن له مسلمون او وایه دې ته
چې من خاص دغه الله دپاره حکم منونکي ګردن نهاد یو چې د هغه د طرف نه کوم حکم موږ مخلوق ته راغلی دی نو موږ په خوشحالۍ د هغې ته غاړه ایښودونکي او انقیاد کوونکي یو. اوس زموږ مسلک خو دغه دی. اوس زموږ نه علاوه چې لکه مخکې تېر شو نو دغه چې د الله د طرف نه څه نازل دي په ټولو ایمان او هغې برحق ګڼل نو دا د الله د طرف نه رالېږلی شوی دین دی په هغې زموږ ایمان دی موږ ورته غاړه ایښې ده. د هغې نه علاوه چې الله کوم دین نازلې کړی دی چې د توحید نوم دین دی نوم یې اسلام دی نو چې چا د هغې نه بل یو دین چې کوم دی نو طلب که نو ګورې یاد دې وساتي هغه به د هغه نه د الله په در کې چرې قبول نه شي. هسې به ځان له سوچونه کوي زمایي به کوي د ضد په وجه به ځنې مني او ځنې به نه مني خو د الله د طرف نه قانون دا دی چې ومن یبتغي غیر الاسلام دینا او چا چې وغوښته طلب که ځان دپاره دې د اسلام نه اسلام دا عبارت د توحید د دین نه دی. یو اسلام هغه دی چې انقیاد د حکم ته وایي فروعي مسایل وي دا مختص چې کوم دی نو دین دی. یو هغه اسلام دی چې هغه عبارت د توحید نه دی چې د هر نبي ته الله کوم هدایات ورکړي نو اولنۍ مسله په هغې کې د الله لوی حکم منل چې هغه توحید دی نو د ټولو لومړۍ مسله هغه وه. دې ځای کې هغې ته اشاره ده چې الله په هره زمانه کې کوم دین مقبول خپل چې د هغې نوم اسلام دی خو حقیقت د توحید نه دی نو چې د هغې نه ماسیوا چا کوم دین ځان له طلب کړ نو هغه به د هغې طالب د طرف نه چرې قبول نه شي. دا به د هغه اولنۍ د الله د حکم نه نافرماني او چې دا نافرمانی کې مړ شي نو الیه یرجعون د هغه ته به واپس کېږي نو بیا د خپل حشر د دغه ځای نه وځي. وهو فی الآخرة من الخاسرین او دغه کس به دنیا کې چې هر څه ژوند وه خو به تېر شي په نیکنامۍ او بدنامۍ لیکن د اخري د الله په مخ کې د ودرېدو د نتیجې میلاوېدلو په وخت کې به دی د ټول مخلوق نه زیات تاواني د دومره نقصاني او تاواني به بل څوک نه وي. ولې ځکه چې غیر د دین اسلام نه بل دین باندې ژوند تېرول دا قیمتي سرمایه چې ده چې زندګي ده نو دا د بېځایه تېره کړې او دا چې کله بېځایه تېره شوې ده خسران وایي هغه نقصان ته چې رأس المال د ګټې په نوم باندې ګټه غواړي ګټه ونه کړي رأس المال هم د هغه نه تاوان شي نو هغې ته خسران وایي. دغه کس دی من الخاسرین وي. ولې ځکه چې دله الله پاک د هغه عالم د کامیابۍ کومه سرمایه ورکړې وه چې دا قیمتي دین دی نو هغه د اسلام نه ماسیوا په طلب د بل دین کې تېر کړي نو دا سرمایه خپله ضایع کړې ده او د هغې ضایع کولو نه دې ځای کې تعبیر په خاسرین سره وشو. اعاذنا الله منها وایي. اوس دغه خلق چې دي دا محض او صرف په ضد باندې دي محض او صرف په ضد باندې دي ورنه الله د هغې د انبیاو نه د هغې په باره کې هم او د انبیاو نه دا وعده اخیستې ده چې کوم نبي راځي او هغه سره کوم هدایات وي هغه به منئ ایمان به پرې راړئ او د هغه مدد به کوئ. نو دی چې کله هغه پرېښودې د وعدې سره نو د څه په وجه یې پرېښودې حق سره ضد دی بس او د ضدي متعلق د تاسو په خپله دنیا کې یو سړی د یو سړي سره بې سببه ضد اختیار کړي اب هغه ته څه خیر ورسوي چېرې نه رسوي نو بس دغه خلکو دی په منزله معرض د ضد باندې دي. تاسو په خپله انصاف وکړئ. کیف یهدي الله قوما کفروا بعد ایمانهم څرنګه به صحیح لار وښیي الله هغه قوم ته
چې کافر شوي رسو د ایمان نه اول د الله پاک د عهد اغوستلو په وخت اقرار کړی دی عالم ارواح کې چې الله وعده غسې ده هغه هغې الله سره کړې ده د هغې دین نه وروستو بالاختیار هغې کافر شوي دي نو دا نه دي مګر دا ضدیان دي او ضدیانو ته به تاسو په خپله سوچ وکئ الله څنګه لار وښیي یو سړی دی چې مثلا ناپوه دی چې څو ورته پوهه نه ده میلاو شوې نو تمه شته چې دی پوه شي نو دی به د الله حکم ومني خو سره د پوهې نه چې هر څه یې لیدلي دي معلوم کړي دي بیا هم غیر د اسلام نه بله لار غواړي نو دا ضدي دی که نه دی او ضدیانو ته الله پاک فرمایي کیف یهدی الله څرنګه به صحیح لار وښیي الله قوما هغې قوم ته کفروا بعد ایمانهم چې کافر شوي منکر شوي د توحید او د رالیږلی شوي دین د الله نه د هغې د منلو نه وروستو دی د هغې نه منکر شوي او کافر شوي او ورسره وشهدو بعد ایمانهم و بعد شهادتهم دا وشهدو جمله فعلیه دی ځای کې بعد ایمانهم اسمیه باندې عطف نو دا معطوف هم په حکم د اسم کې دی نو شهیدو بمعنی بعد ایمانهم و بعد شهادتهم مخکې ته الله اقرار غسته دی دی اقرار کړی دی او د هغې باوجود چې د عمل وخت راغی بیا کافر شوي دي نو دا ضد شو که ضد نه شو او بله وان الرسول حق او دی دا اقرار کړی دی چې بېشکه کوم رسول صلی الله علیه وسلم من تراغل دی نو دا حق نه دی او د هغې باوجود کافر شوي دي او جاءهم البینات او کافر شوي دي دی وروستو د هغې نه چې راغل دي هغې ته واضح او ښکاره معجزې او دلایل د حق دینه او د هغې باوجود دی کافر شوي دي نو الله به هغې ته لار وښیي والله لا یهدی قوم الظالمین الله چرې صحیح لار نه ښیي قوم ظالمانو ته چې ځان باندې په خپله د ضد په وجه باندې زیاتې کوي نو الله نه ورته هدایت نه کوي او کوم څوک چې د الله نه ځان دپاره هدایت غواړي او کوشش وکړي چې زه د الله د طرف نه په رالیږلې شوي لار باندې وروان شي نو د هغې توقع شته چې دی غواړي نو الله به ورته لار وښیي لیکن چې په ځان یې د ظلم اراده کړې ده ضد یې د حق سره او د هغې باوجود ایمان نه راړي نو الله هغې ته لار نه ښیي د هغې ایمان ته د الله هېڅ حاجت نشته دی ایمان الله په نیاتو عالم دی د پیدا کېدو د انسان نه مخکې الله ته علم چې دی پیدا شي او دته اختیار ورکړلی شي نو دی به بالاختیاره دا لاره اختیاروي نو هغه د هغه تقدیر کې لیکلی شوې ده هغه ته نسبت کېږي لیکلی شوې ده هغې ظالمانو ته الله بیا لاره نه ښیي الله دې دې ټول کلمې والا بچي اعاذنا الله بسم الله الرحمن الرحیم قل وایدی ته نبی علیہ السلام آمنا من ایمان راوړل بالله په الله باندې وما انزل او هغه څه چې نازل کړی شوي دي علینا په موږ باندې وما انزل او هغه څه چې نازل کړی شوي وو علی ابراهیم په حضرت ابراهیم علیه السلام و اسماعیل او په اسماعیل علیه السلام و اسحاق او په اسحاق علیه السلام و یعقوب او په یعقوب علیه السلام والاسباط او موږ راوړل په اولاد دغه وما اوتی او هغه څه چې ورکړی شو موسی حضرت موسی علیه السلام ته او عیسی او حضرت عیسی علیه السلام ته والنبیون او موږ ایمان راوړل په نبیانو علیهم السلام علیهم السلام ټول من ربهم طرف درب دا غینا لا نفرق من جدائی نکو منگا بین حد منهم پمیاز دیو دو غینا ونحن ومنگا لہو دا غیر اللہ لپارا مسلمون تابع لہو کمیو ومن یبتغی وجہ طلب کو غیر الاسلام بید اسلامنا دین فلن يقبل پسید گزبا قبول نکرشی منه دا غنا وهو دابا في الاخر دي باخرت من الخاسرين توانيان ني كيف سرنگ يهد الله سملار بوخي الله تعالى قوما ها قوم تا كفروا كافر شوي بعد ايمان رست د ایمان راولو دا غینا وجدوا شهادت او جلست شهادت دا غینا
او شهیدو او گواشوی او دا او بشهیدو معنا بعد ایمان بعد شهادتین په معنا او رستو د گواهی دا غینا ان د شهادت دا غینا ان الرسول حق چې بشک رسول صلی الله علیه وسلم حق دی وجاءهم البينات او راغلی غیت اخکار دلائل والله والله پاک لا يهدي القوم الظالمين هدایت نه کوي قوم ظالمان